بس شو هذا مسألة بالتأكيد كويس. ما أنت ما خي قال تنا كمان ناس كسان راغلا ومنسي وما تكليبون نقول بزاي بالآبو بس مسألة ده رسوم أنت راشي راغلا بس يقول ناس كسان ورسالو ما تيسا مسألة ده ما ترى يوم كسيات كوي ده بيبي تدري تلاخور كده ألتا يوم كسو الأسوات ده آغازين نتلي ومزدوري ده بار تربالو نكاره كو سبين رومالة بسركو ميديا تكينا استو فيسبوك باقي باندي وز ده سعودي نروم بيستو وزي بارا مسألة ده سعودي نروم بيستو ديو هنا فيش كي ما ترى أگر خاندان كس پاورس تليفون هو قول بس دي زبان دي ممنوع سعودي حكومت بند کو حنبليان دي وابيان ندي اخوات تويله ول دغه بس وچوک ولا شي خزر په حلاله ده ګور زمون دی قوم د ټول علماء مفتیان مدارس شيوخ پرې خو دا هغه یو ترپالونو مولا بس ور بس شو دا مسله ول دا ټیک وي زيتي السوامه او صبع نومه ده قيامت بورز دي خبير زمواري او زي الحمد لله باغا موليانو كي او باغ مفتیانو کې نه مچې خبرې ته ګورم نه خو چې د خپل مذهب دپاره مې سوي او د خپل ملک دپاره او خپل مولي صاحب دپاره او د خپل ځمکې دپاره او د خپلې ژبې دپاره نه الحمدلله زما همیشه کوشش دی چې زه قرآن او حدیث واضحه کړم او په کوم ځای کې چې پلار مې په غلطه یې که نه نو پلار ته هم ته په غلطه یې او چې کوم ځای کې مې رور په غلطه یې ورته وایم وروره ته په غلطه یې ټول قوم مقابله کولی شم بحمدالله چې خپل قام ټولو ته ووایم چې تاسو ټول په غلطه یې هر چا ته ویلی شم چې ته په غلطه یې ما کې دا تعصب نشته او د ساتي حق هغه سړی بیانولی شي چې د چا لحاظ نه کوي د فایدې د ساتي دي خلک وایي اکثر مولیان ولې نه بیانوي اکثر مولیان چې نه بیانوي پلاني صاحب او د پلاني صاحب د لاسه نه بیانوي او د جومات د امامتۍ د لاسه نه بیانوي او د مزدورۍ د لاسه او پیسې ورته میلاویږي دانې د هغې د لاسه نه بیانوي او ډېر پکې داسې دي چې جاهلان دي دا مسله ورته نه ده واضحه ځکه یې نه بیانوي موږ الحمدلله نه د چا نه دا تمې ساتو او نه په دې یېرېږو چې د جومات امامتي به ختمه شي زه به څه خورم یا خطبه به راباندې بنده شي نو زه به څه خورم یا خلک به خفه شي نو زه به څه کوم والله که مزرب برابر د یره په زړه کې راشي خو د دې سره سوچ دی چې د حق واضح کول غواړي بیانول غواړي ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي زه سلیونی نه یم چې د دې خلکو د خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانوم تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي ما اورېدلي دي او ما لیدلي زه سلیونی یم چې خلک دې ته رادغه کوم چې زما کور والا پسې خبرې وکړي او بیانوم باطل لیونی یم زه دا خبره زما حق ته الحمدلله ځکه مې دغه پروا نه کوم که څوک مې کور والا یادوي که ما یادوي او که پلار مې یادوي او که قوم او نسب مې یادوي هېڅ خبر نه یادوي دي او چې مسله واضحه شي او ځکه مقارنه وکړي چې بیا چې ته کېناستې که نه زما دا خبرې به ولګوئ او د دې په مقابل کې که چا رد کړی یا څه خبرې کړي دا خبرې به ولګوئ خو په داسې به اوري چې یالله حق ګورم والله چې د نور په شان به دا خبره واضحه وي چې حق څوک بیانوي په باطله باندې څوک دي موږ الحمدلله نه په چا پسې کنځرې کړي نه د اوسه پورې څوک شرمولی دی نم چې د مولوي صاحب بېزتي کړې ده نه همیشه موږ د علماو احترام کړو درس هم موږ دا ورکوو چې د علماو به قدر او احترام کوي زموږ بعض ملګري رد کوي په باطل باندې د هغه رد طریقه ولې نه ورځي موږ په هغو باندې رد کړی دی چې ګوره ستاسو طریقه غلطه ده حق حق دی لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا الله دې سره یو قوم سره د دشمني راشي او باید عدل او انصاف پرېږدي عدل او انصاف به نه پرېږدي مخامخ سړی که په غلط هم دی نو د خبرې یو اسلوب دی یو طریقه ده یو ادب دی یو احترام دی مطلب خو دا نه چې سړی د مرۍ نه نیسه ته به غلطه او ته بېدینه او ستا امام دي سي ستا مولا دي سي ستا کتاب دي سي الحمدلله زموږ منهج نه دی او که څوک یې کوي نو هغه د سلفیت د منهج نه دی خبر دا بیماري بیا په سلفیت کې نه ده بیماري په چا کې ده بیماري په دغه کس کې ده اسلام موږ ته ښایسته اخلاق ښولي که نه دي ښولي او د یو سړي اخلاق غلط وي او خراب وي نو موږ سوچ چې اسلام غلط اخلاق خلکو ته ښایي نه دا خو د دې سړي نقصان دی چې د غلط اخلاق استعمالوي اسلام خو نه دي ویلي چې غلط اخلاق استعمال کوي موږ که چې د رد وکړو نو دا ووایو د پلاني شیخ صاحب د پلاني مولوي صاحب دا خبره کمزورې ده بس دې نه خو موږ د چا پسې تللي یو چې د قوم دا دی او دی سپک دی او دی رنګ یې داسې دی او دی بېعزته دی او دی بې شرمه دی او دی بې حیا دی او دی داسې او دی داسې دا خبرې موږ نه کوو الحمدلله د مولوي صاحب ژوند خپل او د عالم ژوند دا د هغه خپل کار دی د هغه او د الله په منځ کې ده زما د هغه د کور سره د هغه د ذاتیاتو سره هېڅ کار نشته زما کار صرف د څه سره دی هغه د دې مسلې بیانولو سره دی بس بعضو مولیانو په ما باندې شخصي ردونه کړي وو ملګرو ما ته وویل موږ د رد وکړو مسیح چې رد پرې کوئ هغه زما کور والا ته کنځلې کړي زه یې یاد کړم ته په جواب کې کنځلې کړي د هغه کور والا د هغه د کور والا په دې کې څه ګناه ده نو د هغې سره زموږ څه کار دی او د هغې زموږ سره څه کار دی موږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت را کړی دی بیا راته پښتون یو تربیت را کړی دی بیا مور پلار یو تربیت را کړی دی چې څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې په مقابل کې به سپک کار کوي هغه سپک دی غلط دی نو زه څه وکړم زه اوس هم سپک شم زه اوس هم غلط شم ها که چېرته دې مولوي صاحب دا ووایي چې دا مسله دې چې دا مسله یې غلطه وه نو دغه بیانوم چې مسله یې څه ده غلطه ده او دا زما ذمهواري ده زه دلته دې لپاره نه یم ناست چې بس یو مجلس دی او لږ یو ګنټه موږ ناست یو بیا کیسه ختمه شي
زه دلته د دې دپاره ناست یم چې د خپلو وروڼو ته او خویندو ته هغه آسماني سوچه دین واضحه کړم کوم چې جبريل علیه السلام د الله نه اغوستو او بیا یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه دلته هغه دین بیانولو ته ناست یم چې هغه دغه مدینې والا دین دی کوم چې هلته په قبر کې پروت دی د هغه دین دی او د هغه مذهب دی دې لپاره ناست یم موږ عجبه شو ګنټه ناست وو خبره بیا ختمه شو ولاړ نه زما په اوږو باندې ذمهواري ده او دا زما ستاسو سره محبت دی والله